درمن د فوج د طرفه رویه او د مقامي پولیسو رویه چې دا هغې باندې خبره کوو دا راته ووایه باچا حسین یاره موږ خو شو چې دا څه صورتحال دی خو ابدا زموږ سره نن ډېره چې کله وړکپې بجلي نن الیکشن دی بجلي نشته تاسو په کم نظر وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل بادشاه صاحب ډېره مننه شکریه چې تاسو راغلی او د یو داسې پولیس سټیشن رزلټ خلکو ته ښیئ چې هغې پریزایډینګ افسر ځانه یو دغه جوړ کړی پیرون جوړ کړی دی چې هغه وایي چې بهایي نه به میډیا را پرېږدي نه به سرکاري کسان را پرېږدي نه به چې دی کوم الیکشن ایجنټ چې دی هغه ته الاوډ باقاعده د هر حال کې یو الیکشن ایجنټ یې د ثابت دی کېږي هغه ته زه په 50 پولیس سټیشن ته لاړم هلته کې ما ته یو ځای کې نه باقاعده پریزایډینګ افسر زما سره تللی ما سره اتارټي ده زه به تاسو دا دی وښیم چې په سترګه تاسو وګورئ ما ته آرو چې دی دا اتارټي راکړې ده او هغه ما ته وایي چې بهایي دا راته ووایه چې په ګردجوي کالج کې چې دی مچۍ وي دوه ماشومان یا یوه زنانه چې دا مچو وژل هلته سخته ګرمي ده زنانه چې دی فریاد کوي د بریکوټ د ټول نه لوی پولینګ سټیشن های سیکنډري سکول کې تیاره ده بجلي نشته د ووټ پاچولو کې مشکلات دي او د غالیګي دا صورتحال دی اجي تاسو څه ګڼئ د دې مجموعي حل څه دی؟ د دې مجموعي حل چې دی هغه وابډا ده او وابډا تاسو ته پته څنګه تاسو سوال وکړو خو ما جواب در نه کړی شو ځکه چې ټایم تاسو در شارټ کوم ته وابډا چې دی نن خصوصي زموږ سره هغه زیاتې راغستی دی چې بجلي نه را پرېږدي چې یاره دا خلک چې دی دغه شان ستړي شي او خراب شي چې یاره دوی ووټونو ته نه راوځي چې ټرن آوټ کم وي. تاسو دا ګڼئ چې څنګه تاسو په تندي خوله د دننه په کمرو کې به څه حل د دې په دوه دومره خوله ده خوله ده. تاسو دا وخت کې که دا غږ واکمن اوري هغوی ته څه وایه د غالیګي پولینګ سټیشن خاص کر راته ووایه هغو ته دا وایم چې راشئ جي یو پریزایډینګ افسر خپل هغه چې دی نو هغه هېڅوک نه مني هغه نه سرکاري سړی مني نه چې زه اتورایز یم ما ته به څه پته لګي چې یاره دننه داندي کېږي که نه کېږي زه دننه سټیشن خبره مني نه دا باچا حسینه د میډیا پر اثر چې دی ووټ دا تاسو زموږ په سکرین باندې ګورئ دلته مقامي پولیس یو اهلکار چې د هغه نوم هم نامینیټ کوو د هغه رویه بیا دلته کې زموږ د ادارو رویه او د پلینګ معامله چې د هغوی رویه د غالیګي خلک چې دی په ګرمۍ کې ولاړ دي او کله دوی ناره لګولې وه چې یاره دې ملک له ووټ ورکوي نو دا خلک راوتي دي مزدوریان یې پرېښودي د دې ملک دپاره خپل ووټ استعمالوي په کار دا و چې الیکشن کمیشن دوی ته انتظامات کړی وي او وفاق کم چې نګران حکومت دی هغوی کم سے کم د بجلي دی د بجلۍ صورتحال ټیک کړی وي موږ به دلته د نورو پارټو موافق هم میلاو د مسلم لیګ نون او د نور سیاسي پارټو هغه مونږ اخلو کوشش کوو دا تاسو ته مونږ ښیو دا وخت زمونږ اے سی بریکوټ ریټرنینګ آفیسر احمد جان هم د دې پولیس سټیشن په دوره دی دلته ډېر زیات شکایت رالل مونږ دلته د یو بل ملګري سره خبرې کوو راځئ چې واورو دا راته ووایه تاسو څومره ټایم بهر ولاړ نیمه ګنټه تاسو څونه ټایم ولاړ نیمه ګنټه تکلیف دی بجلي نشته تکلیف دی بیا موټ له راغلي څه وایي نیمه ګنټې دا لاین چې تاسو ګورئ د دوی تاسو د خپل مسلم لیګ موقف راکئ دا کم صورتحال چې دی ته په کم نظر ګورئ د غالیګي پولیس سټیشن دا دی چې لومړنۍ خبره خو دا دی چې بجلۍ نشته او دوی ویلي ول چې مونږ به چې دی بجلۍ به نن په ورځ باندې چې دی هغه نه بله خبره دا ده چې دوی پکې مختلف بوټونه جوړ کړي دي لکه هغه خو یو قانوني بوټ جوړ شوی دی خو مونږ دوی ته وایو چې کم از کم تاسو دلته کې چې دا کم بیړي یو له یو سیریل ورکړی بل له بل سیریل ورکړی نو موږ ورته دغه خالق قدر وایو چې تاسو کم سیریل کسان نه یې هغه کسان ور انټر کوئ چې هغوی خپل ووټ مونږ د اے سی زموږ نه وزیر ده سره یو د په دې حواله باندې موقف ولو اے سی صاحب دا راته ووایه چې د غالیګي پولیس سټیشن کوم شکایت راغلی وه خو تاسو په وینا لرې کړی شو د ووټ کم سلسله چې د هغه سټارټ شوه د دې مقامي پولیسو او دې رویې ته په کم نظر ګورو دا چې دا لږ بیس مینجمنټ و دلته زه په خپله رالم مسله خو حل شوله او بل انسټرکشن مو هم ورکړل چې یاره ګزاره کوئ مطلب خلکو سره کسان داسې دي چې هغه لږ اناویر دي مطلب دې شیز باندې چې یاره زما ووټ دلته دی یا دلته د هغې لپاره مونږ بهر هم دی پارټیانو وال چې کوم ریپرزنټیټیوز دي دلته پولینګ ایجنټس دي بهر هم دي او دننه هم دي هغه ته هم دا مونږ ریکویسټ هم ده چې یاره انسټرکشنز ورکوي پراپرلی ګایډ کوي چې یاره نه ټایم ویسټ کوي چې مطلب دلته کوم دی ووټ اچوي هغې کې ټایم نه ویسټ کېږي خپل پولینګ بوت ته یا خپل پولینګ سټیشن ته ډایرکټ ورځي او خپل ووټ اچوي خلاف به څه کاروایي کېږي نو هغه خو سی مطلب انکوایري به وکړو چې که ان کیس خدا نخواسته څه داسې ایشي جوړ شوی یا څه دی داسې مس مینجمنټ کړی نو ظاهره خبر ده خپل حد نه تجاوز کړی دا چارواکو ته ټلیفون کړی چې یاره دا بجلي خو اوس مې ورته ټلیفون وکړو اوس په دې ساعت باندې هغه وایي چې مونږ یې د فیسبوک په کې
لږ دا هغه دا اوورلوډ ده دا ټول لاین او بره نه اوورلوډ ده نو هغه وایي چې ټایم ټو ټایم مونږ کله یو فیډر ته واړو کله بل فیډر ته نو کوشش کوو چې یاره مطلب هر ځای ته مونږ بجلي اویلیبل کړو اوس اوس مې ایکشن چار سره لږ ساته اول خبره درنګ جهان مننه جی څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ د ریپورټ میډیا ټیم په مکمل سټیشنو کې موجود دی اسد خان نائب صدر دی اسد خان دا راته ووایه چې ستا فکر دی څه دا وختي صورتحال رالو کوم شکایت چې راغلی او په هغې صاحب تاسو په هغه دغه نوټس واخېستو نو څه صورتحال دی دا مننه بادشاهجي دا خلک ټول د آزار د یک نه د آزاره پورې چې کمپوټران دي دا اوس را دننه چې ټول ولاړ دي نو ما دلته د انچارج د ټول د پولیس انچارج سره د آرمي انچارج سره خبره وکړه چې کله زه راشم نو کسان نه پرېږدي خو بیا هم چې زه هلته چېرته به نور ډیوټۍ باندې یم نو کسان شکایت کوي چې د یک نه د آزاره پورې کسان نه رپېږي نو اوس د ایس صاحب په خپله هم خبره وکړه او انشاءالله الله به وسرو اسد خان دا راته ووایه چې واګدا چې نن دلته سره کومه بدماشي شروع کړې ده ته به کم نه کوي دوی د خو په دې نظر ګوري چې ګوره زه پوهېږم نه چې په پاکستان کې خو داسې بدماشان ما نه دي لیدلي څومره چې د واګډا د بدماشي ده چې د وزیر اعظم د طرفه د صدر د طرفه او د ثابت پاکستان د طرفه اوس دا دغه دی چې بجلی به نه کوي نه په تا دومره خوله د بهر ولاړې دننه په کمرو کې چې کوم عمله ده د هغوی به سوی نو هغه خو به مخه موږ د شکایتونه کوي خو هېڅ صاحب ودرین کړی دی بله خبره ده چې ورلوډ خبره هېڅ صاحب ته وکړه نو اوس خو زموږ جدا سټیشن دی اوس خو د ورلوډه خبره ختمه ده درنګ جهان مننه زنګ سره اسد خان صحافي موجود و تاسو ته دا بهر باچا پرې ټول سټیشن دا کم ملګري چې دي دا یې له وس راننوتل دا قطار لګېدلی د غالیګي پولینګ سټیشن کم شکایت چې راغلي وو په هغې اسسټنټ کمیشنر شکایت کوي دا مسلم لیګ وو زموږ سره باچا صاحب دا راته ووایه غالیګي پولینګ سټیشن کې عمله چې وه د هغې دا حل و چې ووټ کس کېدو کې مشکلات وو اے سی صاحب رالو میډیا راله مسله حل شوه خو دې ګمبیر صورتحال ته په کم نظر ګورئ دا ګمبیر مسله زموږ پکې دا لږ خدشات پیدا شي که نه چې دوی پکې دا یو د پریکټس نه و یا بل هغه نه و نو دوی پکې دا اول دا مسله پیدا کړي چې د هزار نه لاندې کوم چې د نمبرې چې دي دا یې نه پرېښودل نو موږ ورته وایو چې دا تاسو پکې دا ده چې دا خلک میکس راځي لکه لاین جوړوي په دې کې خو دا نه چې دا یې به د لاندې دا میکس راځي او دلته بوټونه جدا دي نو تاسو دلته کې پرېږدئ چې هلته خپل بوټ ته ځي یو سړی په پردي بوټ کې خپل بوټ نه شي کار کولی په خپل بوټ کې به کوي تاسو مسله ځکه مه پیدا کوئ چې دا رش پیدا شي ټایم ضایع کوئ چې ټایم ضایع شي نو بیا به خلکو ته تکلیف وي تاسو د جرګې مشر یې د عوامو ته چې کوم تکلیف دی دې ته په کم نظر نو دا اوس چې هم دا مهرباني وکړي چې یو شان د خلک پرېږدي چې دا مسله تکلیف نه جوړېږي بس په لنډو دا ده که د ایک نمبر یې او که د هزارو نمبر یې خو چې نه چا سره هغه شي یا دې پرېږدي چې درنګ جهان مننه تاسو ته بهر صورتحال ښیو په خپل باچا په کیمپونو به موږ دا صورتحال موږ تاسو وګورئ د غالیګي پولینګ سټیشن کې چې څه هم دا دي ولاړ دي کمیشنر د راتګ سره دا شکایت چې دی دا لږ ډېر ختم دا هغه پولیس سټیشن دی دلته کله د میډیا ټیم ننوتو نو د پولیسو رویې چې دی هغه هم موږ تاسو ته وښوه چې هغه څنګه وه پکار خو دا ده چې دلته د ملک کې حفاظتي کمې ادارې چې دي هغه تعاون وکړي او میډیا نه سپټ نه کړي ولې چې دلته کم دننه صورتحال او میډیا نه وی تللی نو د ماښامه پورې به دغه صورتحال و چې د غالیګي خلک به د ووټ نه محرومه شوي دلته چې کوم مقامي پولیس چې دی هغه ګډوډ وکړل اے سی صاحب د هغه خلاف انکوایري چې دی هغه پیل کړه موږ تاسو ته د غالیګي دا پولینګ سټیشن چې دا د غالیګي کوم پولینګ سټیشن چې دی دلته چې کوم های سکول و غالیګي هغه موږ تاسو ته وښیو ملګري چې ناست دي هغوی سره د خبرو د هغه ځای نه بیا ستاسو مخامخ راځم د هغه وخته پورې خپل کیمرا ټیم عزیز خان او حضرت حسین نازوی باچا صاحب نه اجازت غواړم د الله په امان